دې وخت کې د سواد د ټولو نه غټه مسله چې دا هغه د سواد په ټولو بازارونو کې د سید شریف نواله منګوره کابل مټه بریکوټ خوازخیله ټول بحرین په ټولو ځایونو کې کوم مین ځایونه چې هغه د اسسټنټ کمشنرانو د دفترونه په شل او سل قدمه کې دي د ډیپټي کمشنر د دفتر نه بالکل په 2-300 قدمه کې دي د کمشنر صاحب د دفتر نه بالکل په 2-300 قدمه کې دي فوټپاتونو هم خلکو قبضه کړي ده مافیا چې ده روډونه هم قبضه کړي دي چا به دوکانونه جوړ کړي دي چا به څه کاروبار شروع کړي چا به څه کاروبار شروع کړي سکولونو د جنکۍ نشي تللی ګاډي نشي ودرېدی اکسیډنټونه په مخه کېږي فوټپاتونو په هغې چې په کروړونو روپۍ په سواد بیوټیفیکیشن کې لګېدلي وي هغه بالکل بېکاره تللي دي په هغې فوټپاتونو باندې هم قبضه مافیا راغلې ده بل طرف ته په ټولو غټو غټو دوکانونو کې د ایکسپایري شیزونه خرڅېږي ګران شیزونه خرڅېږي د حکومت کوم نرخونه چې دي هغه بالکل د وړوکي نه واله د غټ دوکاندارانو پورې ټول نظر انداز کړي دي سبزۍ والا نظر انداز کړي دي فروټ والا نظر انداز کړي دي غوښې 2 نمبر په ټول سواد کې خرڅېږي او ریټ هم نشته د چرګانو ریټ چې دی په منګورې کې یو دی په کابل کې بل دی په بحرین کې بل دی په مټه کې بل دی هر سړی راغلی دی خود ساخته اسسټنټ کمشنر دی خود ساخته ډیپټي کمشنر دی خود ساخته کمشنر دی یو طرف ته باقي حکومت لګیا دی د کسټم د ایکټ او په سواد کې قانونونه نافذ کوي بل طرف ته چې کوم نافذ قوانین دي چې کوم عوامو ته پیدا ورکوي په هغې باندې عمل درآمد پی ایم ایز اسسټنټ کمشنران ډیپټي کمشنر کمشنر صاحب په کروڑونو اربونو روپو بجټ و د دې سره کوم ګاډي چې دي د دې سره کوم نوکران چې دي لیویز چې دي پولیس چې دي ټي ایم ایګان چې دي د هغو بجټونه د هغو خرچې چې ته وګورې نو په کروڑونو اربونو روپو کې دي او عوام ته د هغې نه یو روپۍ پیدا خو پرېږدوه بلکې د دې د خاموشۍ نه ټول د اشیای خوردونوش چې دي 2 نمبر خرڅېږي که څه لږ ډېر ښه خرڅېږي هغه په ګران او په خودساخته قیمت خرڅېږي فوډ اتارټي چې د هغه نشته دی اسسټنټ کمشنر چیکینګ نشته نرخنامه نشته روډونه خلکو قبضه کړي دي د اکسیډنټونه کېږي ټریفک جام مسلې جوړې شوي دي هسپتالونو ته چې لاړ شي نو په هسپتالونو کې دوایي نشته دی ډاکټر په ټایم نه کیني سکولونو ته چې لاړ شي استادان هغه شان دغه نه ورکوي په ټول بوج چې دی په پرایویټ سکولونو د خلک بچي په دې ګرانۍ کې خپل بچو باندې تعلیم په نور په پرایویټ سکولونو کې نشي کولی نو په دې حواله زه د سواد د ډیپټي کمشنر نه او د کمشنر صاحب نه دا دغه کوم چې ټایم ان اګین دا د هغو په نوټس کې موږ راوستي هم دي داسې نه چې موږ 50 الزامات او دا لګو موږ هغو ته وایو چې خدای ته وګورئ د خپلو دفترونو راوځئ تاسو چې دا تنخوا په ځان حلاله کوئ دا کم ګاډي چې د درګړي دا پېټرول چې د عوامو په مفاد کې حل کوي عوام د هر طرفه د مهنګایي کم توپان چې و چې ډالر 325 تر رسېدلی اوس 280 ته راغلی دی هغه کمی چې راغلی دی بل طرف ته بیا په لویه پیمانه کې ورته موږ وګورو نو جرنیل صاحب روزانه میټینګ کوي چې موږ د سمګلرانو مافیا د ډرګ مافیا د قبضه مافیا د کم ذخیره اندوز مافیا د ټولو خلاف موږ کارروایي کوو دا کارروایي صرف هلته چې کوم کانفرنس وي په هغې کانفرنس کې او کوم څوک کسان چې ناسي هلته وي خو د هغې نه لاندې بیا دا خبره نه کمشنر مني نه یې ډیپټي کمشنر مني نه یې پټواري مني نه یې ټي ایم ای مني نه یې تحصیلدار مني نه یې په هسپتال کې ایم ایس مني خلکو ته هېڅ قسم پیدې نه ورکوي نو زه اسې منیر صاحب ته هم دا یم چې ستا سره دنیا ایجنسۍ دي دا ټول ایجنسۍ راوله د سواد هسپتالونه چیک کړه د سواد فوټپاتونه چیک کړه د سواد بازارونه چیک کړه د سواد ټي ایم ایګان چیک کړه د سواد اسسټنټ کمشنران چیک کړه چې آیا دا خلک هسې تنخواګانې اخلي او په لویه پیمانه چې کومې خبرې تاسو کوئ په تاسو چې د عوامو د اعتماد جوړولو کوم کوشش کوئ آیا ستاسو د اقداماتو نه دا لاندې کوم خلک چې دی نو دا ستاسو هغه اعتماد د جوړولو دپاره کار کوي که نه د هغې د ورانولو دپاره کار کوي او دوی خاموش دي د دې نه بیا به د عوامو او ادارو په منځ کې ډېر لوی یو دا خلا چې دا به نوره هم ځي یو پیره بیا زه د سواد ډیپټي کمشنر خصوصا کمشنر صاحب ته دا مطالبه کوم چې تور سپین مه کوه قانون حکمراني راواخله چې په چا کې څه وي دا ټولو بازارونو نه دا تجاوزات ختم کا دا نرخنامې کا څوک چې غلط خوراکونه سپیشلي اشیای خوردونوش بیا کوم د چرګانو د غوښې د پیو د دې چې کوم قیمتونه دي دا کنټرول کړه د سبزۍ د چې کوم کنټرول قیمتونه دي د دې پیسې د چینۍ د یوټیلیټي سټورونو د هر چا دار څه چیکینګ وکړه خو داسې چیکینګ مه کوه چې ته مخکې نه هغو ته اډوانس دغه ورکړې موږ ته اسلامي او زموږ کوم د بیوروکراسي کوم زړې طور طریقې چې په داسې جامو کې راشي د کنزیومر په جامو کې راشي او دا ټول کوم د مافیاز چې دي د دې نشاندهي په خپله په ساینټیفیک طریقه وکړي
داسې سزا ولا ورکړي چې ټول عوامو ته پته ولګي په سواد کې وټي میګان دي دغو کارکردګي صفر ده د اسسټنټ کمشنرانو کارکردګي صفر ده ډیپټي کمشنر صاحب تاسو اوس راغلي یې کمشنر صاحب مخکې دلته ډیپټي کمشنر پاتې شوی دی د بیوټیفیکیشن مشر پاتې شوی دی هغه ته پته ده په بیوټیفیکیشن چې کمشنر صاحب کمې پیسې ستا په وخت کې د ډیپټي کمشنر لګېدلې وې تا نه زیاته چاته پته ده آیا هغه ثمرات عوامو ته میلاو شو نو دا هغه غټي عوامي روزانه په بنیاد مسلې دي چې که دا حل نشوي نو دلته کې به خامخا بیا مافیا ستاسو منګلرانو ته او قبضه مافیا د ګران پروشانو ته دا به به نور هم څه شي دی به زړور شي او دی به د عوامو سرمنې وباسي او د عوامو کوم اعتماد چې د حکومت باندې دی په قانون باندې دی د هغې نه به اوچت شي نو زه یو میره بیا دې ته یم چې زر تر زر داسې عملي اقدامات وکړي نمایشي نو چې دلته وزیر اعلی راځي نو بازارونه پاکي چې دلته یو سکرټري راځي نو بازارونه پاکي چې دلته یو جج راځي نو پاکي خو چې هسې لاړ شي هغه څه بیا راځي خلکو له عوامو له نورې دوکې مه ورکوئ نه خلک دوکه کېږي صحیح عمل وکړئ څنګه چې په سوات کې یو بریامي راغله او د سوات پولیسو په کوم جفاکشۍ سره او د سوات عوام را پاڅېدلو هغو نشاندهي وکړه د سوات پولیس چې دي هغو په کامیابۍ سره دا قیام امن راوستو دغه شان چې تاسو د سیول انتظامیه چې د خلکو دا مسلې چې کوم بیان کړي دا حل کوي ډېره مننه ډېره مهرباني